چې کله جنگ بدر کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین شهیدان شو، نو کافرانو پروپاګاندا کوله چې دی د دنیا د نعمتونو نه محروم شو، او دی چې څومره نعمتونه دي ته په دنیا کې حاصلېدل دغه ټول نه دي ته محرومتیا حاصله شوه، دی محروم شو د دنیا د نعمتونو نه. نو الله پاک جل جلاله دا آیات نازل کو چې ولا تقولوا او تاسو مه وایئ لمن د هغه چا باره کې یقتلو چې قتل کړلی شي فی سبیل الله په لار د الله کې اموات مړي، یعنی کوم خلک چې د الله رب العزت په لار کې قتل کړلی شو شهیدان شو دی ته مړي مه وایئ، بل احیاء بلکې ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لرئ، د دې په ژوند باندې تاسو نه پوهیږئ. نو شهداو ته مړو دا چې کوم نشي ویلی، البته د دنیا په اعتبار سره ورته مړه ویلی شي، ځکه چې قرآن مجید کې الله فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس دا به چې کوم د مرګ دا ذایقه سکي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایي چې انک میت و انهم میتون، ته مړ کېدونکې او دا ټول خلک چې کوم نه مړ کېدونکي دي. نو د دنیا په اعتبار سره شهدا د دنیا نه تللی دي، لیکن د برزخ په اعتبار سره د قبر په اعتبار سره، قبر چې کوم ځای کې انسان د مر نه پس پروت وي د انسان دا جسم دې ته قبر ویلی شي، او برزخ د دغه حالاتو نوم دی، یعنی د دغه زمانی نوم دی چې د مرګ نه وروسته کومه زمانه تر قیامته پورې ده، نو دې ته چې کوم دی برزخي زندگی ویلی شي. او د برزخ معنی د پټ، نو د دې د احوال زموږ نه پټ دي الله ولکن لا تشعرون، تاسو د دې په دغه باندې نه پوهیږئ، د دې په احوالو باندې په دې الله پوهیږي، ځکه الله وی ژوندي دي او مونږ کو قبر ولټو شهید چې کوم دی مړ پروتي، نو الله وی دا ژوندي دي خو تاسو د دې په حیات باندې نه پوهیږئ. عام انسان چې مړ شي، کله انسان وفات شي، نو د انسان د دوه سيزونو نه مرکب دی، یو روح دی یو جسم دی. جسم دا ډانچه ده او روح په دې جسم کې دنه به حلول کړي، نو دا دواړه سيزونه چې کله موجود دي یو بل سره تعلقي، نو دا انسان ژوندي، او چې کله روح د جسم نه جدا شي تعلق سره پاتې نشي د انسان مړ شي. ځکه د مرګ تعریف دا دی، مرګ څه ته ویل شي چې کله روح د جسم نه جدا شي، او چې کله روح په جسم کې دنه یې د جسم سره تعلق دي ته ژوندي ویل شي. نو عام انسانان چې مړ شي وفات شي، نو د دې روح کو دا نیکی، نو دا چې کوم دی علیین ته اعلی علیین ته لړ شي، جنت ته لړ شي، او کو دا انسان بد وي نو دا سجین ته لړ شي. نو روح چې کوم دی یا علیین کی یا سجین کی، عذاب یا ثواب دا روح ته ملاویږي، خو جسم یې مخصوصي، جسم په زمکه والا قبر کې پروت دی، او روح چې کوم دی په علیین کې دی د نیک سړي، نو هغه ته چې څومره خوشاله محسوسیږي، نو خوشاله اصل کې روح ته ملاویږي ځکه په علیین کې دی، خو دا جسم محسوسي په قبر کې دی، دواړه یو بل سره تعلق دی. دغه رنګ یو سړی ګناهګار دی، نو د روح چې کوم دی په سجین کې دی، کته په دوزخ کې دی، نو د روح ته چې عذاب ملاویږي، نو عذاب په اصل کې روح ته ملاویږي، خو جسم یې سره محسوسي، ځکه د روح او د جسم تعلق دی. لکه څنګه چې نور په اسمان کې دی او انسان په ځمکه باندې ګرځي، نو د دې ځمکې او د نور یو بل سره تعلق دی. د برنه چې نور کله لګي کنه په ځمکه باندې چې کوم ځای لونی او په توشي هغه وچی، هغه نه بخارات جوړیږي. انسان په ځمکه باندې ګرځي، نو د نور هغه ګرمي چې کوم دی مخصوصي، نو د دې نور او د دې ځمکې چې څنګه د یو بل سره تعلق دی، د کشان د دې روح او د دې جسم د یو بل سره تعلق، دواړو ته چې کوم دی کو سزا ملاویږي عذاب، نو روح ته ملاویږي خو جسم محسوسي، دواړو ته ملاویږي. اصل کې سزا روح ته ملاویږي خو جسم سره محسوسي. دغه مثال دسې دی چې سړی کله ودی شي خوب باندې ورشي ودی شي انسان، نو دا روح لړ شي، دا روح ته دنه جدا شي، دا روح دنه جدا شي. نو الته کې مثال بعضې وخت سړی خوب این سړی پسې وخ ورپسې یا مار ورپسې، نو دې مار کیستی په دې خوب کې، نو د جسم یې نه کیسته، جسم خو په کټ کې پروت دی، خو روح یې ورله چې کوم دی کیستی. نو دې چې کله راویښ شي که نه، نو د په دې وجود باندې د خولې اثرات یې خولي. بعضې وخت کې انسان دومره چغې وي چې دا مری خرابه شي، بیا اواز نه راوځي، مری خرابه شي، نو نه د دا چغې څوک اوري، خو د په خپله باندې چغې والي. نو اصل کې د عذاب او د تکلیف ته روح ته او جسم ته نه، خو د دې روح او د دې جسم تعلق دی. نو دلته کې جسم محسوسوله چې دی راپاسېدو، په ده باندې خوله وه، په ده باندې د یرې اثراتو،
دکرنګي عذاب یا ثواب دا روح ته ملاويږي خو جسم په قبر کې محسوسي ځکه د دواړو تعلق ته څنګه په خوب کې تاسو ته مثال درو نو دک شانت دواړو ته عذاب هم ملاويږي دواړو ته ثواب هم ملاويږي بعضي خلک وایي چې نه دا عذاب او ثواب چې کوم دی دا روح ته ملاويږي جسم ته نه ملاويږي او بعضي وی جسم مثالی ته ملاويږي دا کم په قبر مبارک کې چې په دې قبر کې چې کم انسان دا جسد او دا جسم پروت دی نو دته نه یو مثالی جسم هغه ته کم نه ملاوي موږ وی دواړه خبرې خطا دي عقلی تور چې کم دی دا خبره غلطه چې صرف روح ته دی ثواب یا عذاب ملاوي او نقلی تورم دا خبره غلطه ده چې روح ته دی ثواب یا جسم مثالی ته دی ملاويږي یا روح ته دی ملاويږي دواړه خبرې غلطه دي یو سړی چې صرف روح ته ثواب ملاويږي یا روح ته عذاب ملاويږي غلطه پدې ده چې دا انسان د دوه سيزونو نه مرکب دی یو جسم یو روح دواړو ته انسان کو روح ته وځي بیا جسم هم څه ګناه نشي کولای نه نیکی کولی شي او روح خو یوازې هیڅ نشي کولی او چې دواړه کله یو بل سره تعلق یې دواړه چې کوم دی ملوي نو دی ګناه هم کوي دی ثواب هم مثال په تور یو سړی چې کوم دی په دې یخنه کې چې کوم دی تهجد لپاس یو د سکی او سخت برداشت کی او تهجد له ادریږي دا خو یوازې روح نه دی پاسې دا خو جسم او روح دواړه پاسې دي نو پکار دا ده چې د روح او جسم دواړو ته ثواب ملوي دغه رنګ یو سړی دی او هغه چې کوم دی د شپې را پاسې غلا پسې لړ شي د غلا وکړله نو پکار خدا د عقل هم دا تقاضا کوي چې دا عذاب الله پاک ورکوي نو جسم او روح دواړو ته دی ورکوي د دې یو آسان مثال زموږ علما ذکر کوي وایي چې یو دوه کسان دي یو ړوند دی او یو شل دی په خپو باندې نو یو خپې نشته چې په لاره باندې تګ وکړي او د بل کس سترګې نشته دی یعنې سترګې ړندې دي نظر پکې نشته دی چې دی په لاره باندې لړ شي نو دواړه محتاج دي یو په سترګو باندې محتاج دی بل په خپو باندې نو دواړو سلا وکړل چې یاره زو پلان کیږي کې املوکو باغ دی د املوکو غلاب وو نو دا ګوټ ورته زه خپلې نشم او دا ړون ورته وي زم نشم تللی نو دی وی د شکار وکړو دوه نه به یو جوړ کو دا به زما په دیوګه باندې کېنه دی شل ته وي نو زما خو خپې روغې دي صرف سترګې مې ړندې دي او ستا سترګې روغې دي خو خپې دې شلې دي نو تا شل ته وي ته زما د یوګې ته راوخېږه نو زه به چې کوم دی تک کوم او چې کوم ځای کې خطا کېږم دا وګوره لکه د موټر سایکل شان توره توه نو هغه طرف ته به زه ځم نو اخر به باغ ته ورسو نو دا دواړه چې کوم دی روان شو دا شل یوګې ته وختو او ړون چې کوم دی په اوږه باندې دا شل سور کو دواړه روان شو چې کوم ځای کې ړون خطا کېږم دی دا وخت ته وي داسې باغ طرف اخره کې باغ ته ورسېد املوکي راوشو کو یا وخوړو یا چې کوم دي ځان سره ونیول په دغه دوران کې چې کوم دي د باغ مالک راغی او هغه سره خلک ډمبرې لول دي نو د باغ د مالک وی چې دا کار کومه چې دا شل ومه ځکه دا ټول کار خود کړی دی دا ډون پرېدم نو چې شل وی او ډون پرېدي ټول خلک پوهېږي چې ظلم دی ظلم یې وکړو کنه ګناه خو دواړو کړی دی شل کړی دی چې کوم دی ډون کړی دی او کنه دی وی چې دا شل پرېدم د خو خپې نشي دا ډون به ومه نو بیا ظلم کوي فکار دا چې دواړو له سزا ورکړي ځکه دا ګناه دواړو کړی دی نو دک شان په دنیا کې انسان جسم او روح دواړو ګناه کړی دی نو الله پاک جل جلاله به دواړو له سزا ورکړي او کو د دواړو چې کوم دی مثال پته روح او جسم دواړو سخت برداشت کړی دي د دین لپاره تهجد کړی دي تبلیغ کې تللی دي جهاد لته دي نو بیا الله جل جلاله ډیر انصاف والا ذات دی نو دواړو لبا انعامات ورکړي دواړو لبا ورکړي به جسم له ورکړي او به روح او د دې آیات نه معلومیږي چې الله پاک جل جلاله فرمایي ولا تقولوا تاسمو وای لمن هغه چاته یقتل چې قتل کړی شي نو قتل کیږي روح کو جسم قتل کیږي لمن هغه چاته الله وی تاسو مو وای لمن هغه چاته یقتل چې قتل کړی شي نو روح نه قتل کیږي جسم قتل کیږي فی سبیل الله پلار د الله کې اموات دي ته مړي مو وای دا کم بدنونه چې قتل کړی شي دي نو دي ته مړي مو وای بل احیاء بلکې دا ژوندي دي عند ربهم بل احیاء بلکې دا ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو د دوی په ژوند باندې چې کوم دي شعور نه لرئ تاسو نه پوهیږئ